چیف صاحب دې کې د کردار ته په کم نظر ګورئ؟ حافظ سید جنرال عاصم منیر صاحب لکه د دومره دغه کې غوړې داسې پاتې خبره خو زما په نظر خو نه ده راغلې. بیا د ډي جي اس پي آر خبره چې وورئ یا زمونږ انټیلیجنس چې کوم دي دا کم کسانې چې ورله ګرفتار کړل لکه هر څه الف هم په دې کې داسې ده ته د زمونږ د پاکستان یو دوه معتبر صحافیان دي حامد میر صاحب او نسیم زهرا دي. هغوی یو انټرویو ده که هغه ته وګورئ نو چې کله په 2021 کې دا قسمه حالاتو سره مونږ مخ شو نو په هغه وخت کې زمونږ جنرال چې و جنرال باجوه نو هغه بالکل لکه د دې څیزونه په شا شوي وو. نو ځکه د پاکستان باندې دا ویډیو وموندلو چې په هغه وخت حکومت او پوځ چې دی نو د پوځ سربراه فوج نه د پوځ سربراه هغه دا قسمه حالاتو ته ځان نه دغه کوو. خو دغه ټیم د وزیر اعظم هم بیا ذکر کوو دغه ټیم د وزیر اعظم هم هم بیا ذکر کوو که نه په کشمیر کې هغه خپل آرټیکل دغه کې ناپیس کول د کې قبضه واغشته داخل یې واغشتې یو قسمه. نو که ته وګورې چې د ارمي چیف صاحب داسې را روان دي او داسې هغه کلوپې ورځي او خبرې کوي نو دا هغوی ته صرف هغه څیز ریالایز کوي چې اوس فوج او د فوج سربراه او حکومت ټول په یو پیج دي. نو چې دوی ټول په یو پیج دي نو قوم خو ورسره وخت په یو پیج دي. نو چې دا ټول په یو پیج شو نو دا خو نریندر مودي دي چې ځان چې ټرمپ ورسره چې عمران ته خو تاسو ډیره مهمه خبره وکړه. هغه ټیم کې د وزیر اعظم هم چې کوم دی نو موږ بې حسي کمزوري ګڼلی شو. د میډیا بیانونه خو ډېر زبردست وي. هغه ټیم کې داسې یو بیان ورکړو تر دې چې پوج مشر دې تر وروسته کېږي بیا خو زموږ نه کشمیر کې دخل وایي چې اخیستی الف خان داسې ده په هغه وخت کې زمونږ چې عمران خان صاحب وزیر اعظم و نو هغه دوه معاهدې کړې وې د هندوستان سره. دا دې تا ته پته وي چې یو د کرتارپور راهداري چې ده د سیکانو لپاره راکمه روډ چې دی نو یو د دې معاهده شوې وه او یو ورسره د سیز فایر معاهده شوې وه. نو دا ټولې خبرې چې ده آن د ریکارډ دي چې کله په کشمیر کې هغوی اقدام وکړو نو بیا به دوی بار بار دا خبره کوله چې په دې کې د څوک مداخلت نه کوي په دې کې د څوک د جنګ خبره نه کوي په دې کې د څوک د جهاد خبره نه کوي. د هغې وجه دا ده چې موږ د سیز فایر معاهدې کړې دي او دا د کشمیریانو سره او دا د قوم سره غداري ده. لهذا موږ به دا په سفارتي توګه باندې دا څیزونه دغه کوو. نو د هغې د سفارتي توګې زموږ دا صورتحال دي چې تر دې پورې نه تر اوسه پورې کرکټ ډیپلوماسي زموږ په کار راغله نه زموږ سفارتي تعلقات په کار باندې راغله نه زموږ د امن کیباشا چې ورته وایي هغه زموږ په کار باندې راغله بلکې هغوی مسلسل لګیا دي او خپل چې کوم د هغوی وست دی هغه په موږ سره کوي او موږ دا واحد حکومت دی په موجوده صورتحال کې چې دوی ورته سره سترګې شو دوی ورته ودرېدل او انشاءالله د دې نه پس به بیا دا قسمه حالاتو سره نه مخ